دا د سوره نور آیاتونه دي. دې آیاتونو کې الله پاک یو لوی حکم کوي. هغه حکم دی د الله اطاعت او د الله د رسول اطاعت. ځکه الله خپل رسول دا د ټول امت دپاره یو عملی نمونه رالیږي. یعنې خلک به هغه ته ګوري او د هغه د عمل مطابق عمل وکړي، او خلک به د هغه وینا ته ګوري او هغه چې څنګه ویلي همغه شان وکړي. کله چې یو مسلمان د دې خبرې اقرار کړي او په دې خبره ایمان راوړي او دا ویلي دي چې لا اله الا الله، نو دا جمله هم ورسره ویلې ده چې محمد رسول الله. دې اولنۍ جمله کې د الله د اطاعت حکم دی، لا اله الا الله، الله د وحدانیت حکم دی، او د هر قسمه شرک او د کفر نه براءت دی. او دا دویمه چې کومه جمله او کلمه ده، نو په دې کې د الله د رسول د اطاعت حکم دی او د هغه د نافرمانۍ نه ځان ساتل دي. لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه ټول موږ او تاسو ته ښکاره دی، واضح دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې ما تاسو له داسې دین راوړی چې هغه حنیف او پاک دین دی او بالکل سیده دین دی، نه پکې کوږوالی شته او نه په دې دین کې څه باقي پاتې شته، مکمل دین دی. او هغه دین دی چې کوم الله خوښ کړی زموږ او ستاسو دپاره، او هغه خوښ کړی شوی دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه موږ او تاسو ته ښودلی دی.